د قیامت په ورځ به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې اووه کسان ولاړ وي چې هغه ورځ ده چې په هغه ورځ به بل یو قسم سوری نه وي. هر انسان به نفسا نفسي چیغې وي، هر انسان به په خولو کې ډوب وي، لیکن اووه کسان هغه خوشنصیبه کسان چې هغه به د قیامت په ورځ هم د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ده، هغوی فرمایي چې د قیامت په ورځ به اووه کسان د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. هغه خوشنصیبه کسان به کم وي؟ هغه خوشنصیبه کسان دا دي. حضور صلی الله علیه وسلم هغه و مبارک او هغه و خوشنصیبه کسان چې د چا دپاره حضور صلی الله علیه وسلم په دنیا کې زیری کړي، هغه و کسانو کې به اول نمبر چې ده هغه بادشاه، خو هغه بادشاه چې عادل وي. عادل بادشاه، انصاف والا بادشاه چې په خپل رعایا باندې انصاف کوي، عدل وسره کوي، هر وخت دغه خبرګيري اخلي. دا بادشاه به د قیامت په ورځ باندې د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ولاړي. دا بادشاه ولې خودلی؟ بادشاه ځکه خودلی اول نمبر باندې چې بادشاه په زور کې، په لاس کې زور وي، طاقت، پیسہ، رعایا، هر څه د په قدرت کې وي، لیکن د هغې د هر څومره زور باوجود د خپلو د خپلو ماتحتو سره، د خپلو رعایا سره دی ښه سلوک کوي، دی ورسره ښه رویه چلي، عدل ورسره کوي، انصاف ورسره کوي. دویم نمبر به کوم خوشنصیبه انسان وي چې هغه به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ولاړ وي، هغه ورځ چې بل یو قسم سوری به نه وي. دویم نمبر هغه نوجوان دی چې هغه په جوانی کې توبه وباسي. جوانی څنګه وای جوانی دیوانی، ځواني کې انسان لیونی وي، په هر څه باندې ورځي، په یو څه باندې نه وي، ولی لاس کې طاقت وي، مټې مضبوط وي، زور وجود کې زور وي، په هر څه باندې ورځي، په یو څه باندې ځان نه ایساري، لیکن دغه باوجود دی توبه وباسي، د الله رب العزت په در کې د خپل سر ښکته کی چې یا الله چې ته څه وایې بس هغه مونږ منو. توبه وباسي او د مسجد شپه ورځ د الله رب العزت عبادت کوي په مسجد کې. دا انسان به د قیامت په ورځ د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ولاړي. دریم خوش نصیب هغه انسان دی چې د قیامت په ورځ به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. هغه جوان، هغه انسان، هغه جوان نه، هغه انسان چې دغه د خپل زړه چې وي دا د الله رب العزت د کور سره لګېدلی وي، د مسجد سره ان ټایم زړه لګېدلی وي، چې ته راشه تپوس یې وکړې چې فلانکی خان چېرته دی؟ هغه مسجد کې ده. چې تو ورپسې لاړې دی مسجد کې، یا ذکر کوي، یا به تلاوت کوي، یا به په نوافلو به یو قسم عبادت کې به دی مصروف وي. شپه او ورځ د ده زړه، د ده توجه، د ده بس سوچ دا جوړ وي چې د الله کور او د الله کور. پنځم نمبر هغه خوش نصیبه انسان چې د قیامت په ورځ به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. هغه انسان ده چې هغه په خلوت کې، په یک تنها کې الله رب العزت یادي او د سترګو نه اوښ کې ورسره تویږي. چې کله انسان یوازې شي، یوازې انسان نه قسمه قسم ګناه کیږي، لیکن دا هغه خوش نصیبه انسان دی چې د یک یوازې وي، تنها وي او داسې ځای کې وي چې هلته د الله رب العزت نه علاوه بل هیڅ څوک نه ویني، نه ورځي او نه ورتلی شي. دی په هغه وخت کې الله رب العزت یادوي او د الله رب العزت دپاره د اوښ کې د سترګو نه تویږي. حدیثو کې راځي چې دوه قسمه قطرې چې دي، دوه قسمه قطرې دا د الله رب العزت ډېرې خوښې دي. یوه هغه قطره چې هغه د الله رب العزت په یاد کې د سترګو نه توی شي چې هغه اوښکه ده، او دویمه هغه قطره چې دغه د الله په لار کې، په جهاد کې، میدان جهاد کې د انسان د وجود نه توی شي چې هغې ته وایي د وینې قطره. دا دوه قطرې د الله رب العزت ډېرې خوښې دي او ډېرې ورته محبوبې دي. نو کوم انسان چې تنها او مثال نن سبا وایي د شپې 1 بجه بالکل هېڅوک نه وي، توره تیاره وي، او دی په هغه وخت کې هم الله الله کوي او د سترګو نه الله رب العزت ته اوښکې تویوي، سره له د دنیا د دې دومره نعمتونو، د دې دومره هر څه باوجود، دومره نعمتونه به الله رب العزت ورباندې کړي وي چې د حد نه زیات، لیکن دی به هغه نعمتونو ته نه ګوري، دی به دې ته ګوري چې الله زه خو ډېر ګناهګار یم، زه خو ډېر ګناهګار یم، ګوره فلانکی ګناه مې کړی، فلانکی ګناه مې کړی، او د سترګو نه یې اوښکې ورسره تویږي. دا خوش نصیبه انسان به د قیامت په ورځ د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ناست وي. شپږم چې دی هغه خانداني عورت، هغه خانداني عورت چې هغه زور، طاقت، پیسه، هر څه ورسره وي، هېڅوک ورته څه نشي ویلی، او هغه خانداني عورت تا ته
د ګناه دعوت درکې او ته صرف په دې خاطر باندې رد کې چې وایي چې یاره زه خو صرف د الله نه یریږم. دا خوش نصیب انسان چې دغه قسمه د هر څومره سهولیاتو باوجود د دعوت رد کی، دا انسان به د قیامت په ورځ د الله رب العزت د سوري لاندې ولاړي. 7 نمبر به هغه خوش نصیب انسان چې د الله رب العزت د قیامت په ورځ به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. هغه انسان چې هغه په خیل لاس باندې صدقه وکي او خپل ګس لاس هم د خبر نشي. دا صدقه دومره خاموشي سره ورکي او دومره خاموشي سره خپل زړه کې اوساتي چې هیڅ څوک ته خبر نشي. دا خیلس او چپای لاس ځکه ذکر کړی دي چې مثال دا دی چې په دې لاس ته خپل صدقه ورکي او تا نه د دې صدقې هیڅ څوک خبر نشي چې ما خو فلان کې نه داسې نه چې بس تا صدقه ورکړه او هر ځای ورته دی چې ګور هغه ما خو صدقه درکړې او یا د خدای درته کنه. نه دا صدقه بالکل الله رب العزت نه قبلي چې ته هر ځای ورته یادې. صدقه هغه قبول صدقه ده چې تا په خلاص ورکړه او ګس لاس درنه خبر نشو. مثال دا دی چې تا ورکړه دا صدقه داس یو غریب یو مسکین انسان ته چې هغې نه بیا هیڅ څوک خبر نشو، هیڅ چاته پته ونه لګېدله. دا کسان دا به د قیامت په ورځ باندې د الله رب العزت د هغه سوري د عرش د هغه سوري لاندې ولاړي چې د هغې نه علاوه بل هیڅ قسمه سور نه. نو اوس په خپله سوچ وکړو چې آیا موږ په دغه کسانو کې په یو کس کې راځو که نه راځو؟ موږ کې د یو کس دغه صفت شته که نشته؟ که نه وي نن توبه وباسئ او دغه صفاتو کې یو صفت خامخا ځان کې راولئ چې د قیامت په ورځ د الله رب العزت د هغه عرش د هغه سوري لاندې ولاړي چې د هغې نه علاوه بل یو قسم سوري په هغه ورځ باندې نه. او هر انسان به څوک به تر نامو پورې د خولو کې ډوبي، څوک به تر سینې پورې، څوک به تر دې سټ پورې، څوک به د سر نه هم په خولو کې اوړېدلی وي. او هر سړی هر ټول انسان څومره انسانیت چې د آدم علیه السلام نه تر قیامت پورې ټول انسانان به نفسي چغې وي، هر سړی به د خپل ځان په غم کې وي. او دا خوش نصیبه انسانان دا آرام سره د الله رب العزت د سوري لاندې ولاړ وي. نو مسلمانانو پکار دی چې یو صفت خو کم از کم ځان کې پیدا کو چې د قیامت په ورځ هغه هولناک منظر کې په موږ تاسو باندې اساني وي.